Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sir Dr. Kashif Nawaz. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پته چې په شجره نسب کې موږ روان یو. په شجره نسب کې د حضرت نوح علیه السلام پورې موږ شجره نسب رسول یو چې په هغې کې موږ خام او د یافیس اولاد هم بیان شو. د هغې نه پس په حصه نمبر 4 کې موږ د سام اولاد روان کړی دی چې په هغې کې موږ د ارپخشت ته رسېدلي یو. بیا چې کوم د سام اولادو ارم اولاد حصه هم بیان شوې ده، د اشوز هم بیان شوه، د لود هم بیان شوه او د ایلا هم بیان شوه. اوس چې کوم ارپخشت د اولاد هغه کنټینیو ده، هغه حصه په حصه نمبر 4 کې هم نیمه حصه وشوه او باقي هم پاتې ده. د ارپخشت زوی شالح و، د شالح زوی عابر و. د عابر بیا دوه زامن، یو فالح او بل و قحطان. بیا چې کوم فالح دی دا د چا په نسب کې دی، دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا چا په نسب کې راغلی، دا د فالح په اولاد کې راغلی. دا به انشاءالله په حصه نمبر 6 یا په حصه نمبر 7 کې بیان شي. خو شاید چې انشاءالله په حصه نمبر 6 کې به د اولاد بیان شي. بیا د قحطان حصه هم په حصه نمبر 4 کې بیان کړې وه. نن چې کوم د غټې غټې قبیلې د په اولادو کې ابنن بیانو. د قحطان زوی یعروب او د یعروب زوی یسجب او د یسجب زوی سبا. بیا د سبا چې کوم یو زوی یو همیر و، یو املا و او بل و کهلان. همیر او املا په حصه نمبر 4 کې تقریبا بیان شو د هغه اولاد. نن چې کوم زمو لیکچر دی کهلان بن سبا. د کهلان زوی زید و. بیا د زید دو زامن وو، یو مالک او یو اریب. د اریب زوی یسجب وو او د یسجب زوی زید و. د زید زوی عدد و. بیا د عدد زوی طی، مزهج، اشغر، مرع. دین خپله غټه غټې قبیلې وتې وي. ته خپله غټه قبیله وه، مزهج خپله قبیله وه، اشغر خپله قبیله وه او مرع خپله قبیله وه. په سیرت النبي کې چې کله انشاءالله بیانو دا ټولې حصې به پکې بیان شي، دا ټولې قبیلې به موږ ته مخې ته راشي. اوس صرف تاسو نومونه یې زده کوئ. د مزهج زامن جلد، سعد، الغشیره، انس، مراد، دا د زامنو. بیا د جلد زوی التا، د التا زوی عمرو او د عمرو زوی نوح. بیا د مرع اولاد، مرع بن عدد، مرع زوی حارس، د حارس زوی عدی او د عدی زامن اوفیر بن عدی، جزام بن عدی، لحم بن عدی. د جزام اولاد عامله بن جزام او کنده بن جزام. دا چا اولادو؟ دا د سبا اولادو. سبا او بیا د سبا په اولاد کې د اریب اولادو. د کهلان زوی زیدو. د زید دو زامنو، یو و مالک او بل و اریب. اریب حصه وشوه. اوس د مالک. د مالک دو زامنو، یو و نبت او بل و الخيار. الخيار زوی ربیو. د ربیه زوی اوسله. اوسله زوی زید. د زید زوی مالک زوی همدان دو زامنو، یو و حاشد او یو و بکیل. خو بیا د مالک چې کوم زوی د هغه سو نبت زوی اوس. د اوس چې کوم دی بیا دو زامنو، یو و عمر بل و ازد. د عمر زوی اراش یا ارش. اراش زوی انمار. د انمار دو زامنو، یو حزغم او بل و بجیلا. بیا د از چې کوم دی دو زامن وو. څو زامنو؟ دو زامنو، یو و حازان او بل و نصر شونوا. یو و حازان، دا د چا زامن؟ حازان بن ازد او نصر شونوا بن ازد. د نصر زوی مالکو. د مالک زوی عبدالله. د عبدالله زوی کعب. د کعب زوی الحارث زوی کعب. بیا د کعب دو زامن وو، عبدالله بن کعب او زهران بن کعب. د عبدالله بن کعب نه پیدا شوی د عامر. او د زهران بن کعب، د زهران زوی عبدالله، د عبدالله زوی ارسان او د ارسان زوی دوست. چا دوست قبیله ته نه بیا وتی ده. خو بیا د چې کوم د حازان قبیله ده، د حازان زوی ثعلبه. د ثعلبه زوی امرالقیس. د امرالقیس زوی حارث. د حارث زوی عامر. د عامر زوی عمرو مسقیه. خو بیا د عمرو مسقیه چې کوم دی څلور زامنو، حارثه،
بن عمرو مسقیه، بل د جفنه یا غسان، بل زوی د عمران، بل د ثعلبه. د ثعلبه زوی حارث، د حارث دو زامن وو، یو و اوس یو و خزرج چې په مدینه کې د قبیله به مخکې روانه تللی وه. د عمران زوی از د عمان، د عمران زوی از د عمان، بل د حارثه زوی، د حارثه یو زوی لوحی، بل و ابس، بل و عدی. د لوحی زوی عمرو، د عمرو زوی خزاعه، د خزاعه زوی جدیمه یا مستلف. بیا و ابس، د ابس زوی اسلم، او د عد زوی عدی. د عدی دو زامن و، یو عمرو بل و بارق، او د عمرو زوی الماغ. دا د چا اولادو؟ دا د کهلان بن سبا، دا د هغه اولادو. دې ته مونږه عربي عاربه هم ویلی شو. دا د چا اولاد؟ عربي عاربه. حصہ نمبر 6 ضرور وګورئ.